نن مې درله ډېر یو عجیبه عمل راوړی دی، یوه عجیبه وظیفه مې درله راوړې ده. ډېره مجربه وظیفه ده. څومره ملګري یاران دوستان ده په مصیبتونو کې ګیر وي، یا د عدالت کیسونه دي، مقدمات دي، د تحصیلونو منډې تړلې دي، یا د هسپتالونو منډې دي، بیمارۍ دي، یا یو مؤمن مسلمان په قرض کې ګیر دی، یا یو مؤمن مسلمان ته دشمن د طرف نه خطرات دي په یاره کې دی. دغه ټول لپاره یو مبارک عمل دی، بس پرې طریقه باندې وکړئ. الله تعالی پې زمونږ ډېر غټ حاجتونه هغه پوره کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو، د الله رب العالمین نه دعا ده چې روغ جوړ به یې، د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلي. الله تعالی مو سره زمونږ آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زندګۍ تمام ضروریات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړه، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول خویندې ورونه د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. امین ثم امین. محترمو مسلمانانو، یو ډېره مبارکه وظیفه مې درله راوړې ده. زما دا خواهش و چې د خپلو مینوالو ته یو مبارک عمل ورکمه، یو داسې عمل ورله ورکمه چې د دوی زندګي پې ښایسته شي، د دوی د ټینشن ختم شي، د دوی خفګان ختم شي، د دوی په زندګۍ کې سکون راشي، د دوی په زندګۍ کې راحت او آرام راشي. نو راځو د وظیفې طرف ته. محترمو، یو انسان باندې څومره مشکلات دي، آفتونه دي، نو که هغه په کمه دوام په دې وظیفه باندې وکړي، الله تعالی به تمام حاجات او ضروریات د خپل غیبي خزانو نه چې کوم دی هغه پوره کړو. نو راځئ د وظیفې طرف ته ځو. وظیفه داسې ده چې کوم مؤمن مسلمان د سحر مونځ وکړي او د مونځ نه پس سلام وګرځي، نو دا به 15 وارې دا وظیفه کوي. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا به 15 مرتبه کوي، 5 بار به دا وظیفه وکړي. بیا به سلام، بیا به دعا وکړي. بیا چې کله ماسپښین مونځ وکړي، پر سلام وګرځي، بیا به وایي بسم الله الرحمن الرحیم، حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. 15 فیرې به دا وظیفه وکړي، دعا به وکړي. بیا چې کله ماښام مازدیګر شي، د خانتې به وکړي. بیا چې ماښام مونځ وکړي، بیا د ماسخوتن مونځ، نو 15 مونځونو کې به په هر مونځ نه پس د فرض نه پس به 15 پیرې د وظیفه په دې طریقه باندې کې. بیا به دعا غواړي انشاءالله العزیز. دا یوه ورځ باندې تېره شوي، الله تعالی به ستا حاجت، ستا ضروریات دا د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي. ستا تمام مشکلات، که بیماري، الله تعالی به د بیماري ختمه کړي. که قرضدار یې الله تعالی به درله انتظام وکړي. که مقدمې دی، الله تعالی به د مقدمې ختمې کړي. که د شر او فساد د مخلوق نه یریږي، الله تعالی به د هغه یرم ختمه کړي. ځکه شاه ابرارالحق رحمه الله لیکلي دي، و یو انسان داسې دی چې هغه د دشمن نه په یره کې دی، او داسې یره کې دی چې دشمن خطرناک دی، زورور دی، طاقتور دی. دا مومن مسلمان ته یره ده، خطره ده. نو هغه له پکار دی چې 11 مرتبه درود شریف وایي، بیا 341 مرتبه حسبنا الله ونعم الوکیل وایي، ورپسې بیا 11 مرتبه درود پاک وفرمایي. د هغې نه پس دعا وکړي، الله تعالی به د مخلوق د شر نه، د مخلوق د مصیبت نه به الله تعالی د مؤمن مسلمان ته نجات ورکړي، د مؤمن مسلمان ته به خلاصي ورکړي، او د مؤمن مسلمان ته به الله تعالی ډېر خیر او برکت ورکړي. نو په دې طریقه باندې وظیفه وکړئ. الله تعالی خوشحاله ساته.